الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. درود شریف ہوئے اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا آیاتنا د ولید ابن المغیرہ بارک نازل شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره وورېده دا غینا ډیر متاثر شو او داغه تابعداري وکړه په دین کې. نور مشرکان چې خبر شو کېده دلته شاته ټول کېده بس اوس وکړه ډېر ملامت وکړه او ته ترکت دین الاشیاخ د بزرگانو دین دې پرېښود د مشرانو وضللتم بلارش. ولید ابن المغیره ورته ویل زه د خدای د عذاب نه ویریږم ځکه مې دین خوښ. یو سړی پاسېده هغه ورته وایي ته خو ډېر مالدار یې دومره پیسې ستا د پیسو نه ماته راکړه او ستا ګناه به ټوله زما په سر شي ته خلاص یې د ګناه. ده ورته وایي دا ډېره صحیح ده. ولید ابن المغیره شرک ته بیا واپس او چا چې ورته ویلي و چې پیسې راکړه نو زه به ستا ګناه واخلم هغه له لږې ورکړي او نور نه انکار وکړه چې نه یې درکوم. هغه بیان کوي الله وایي افرأیت الذی تولی آیا تویني هغه سړی تولی چې مخې وګرځاو د حق نه وآتا قلیلا ورک لږ مال واکدا منک باقی مال وآتا قلیلا من المال المسمى واکدا مانا ومنع الباقی او باقی مال منک عنده علم الغیب فهو یرا آیا د سرا د غیب علم ده فهو یرا چې د سيزونه ګوري فهو یرا ده دا ګوري ان صاحبه يتحمل عنه چې دا مرګره د ګناه باري. ام لم ينبأ بما في صحف موسى آیا دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی په هغه څه چې د موسی علیه السلام په کتابونو کې او صحیفو کې یعنی په د موسی علیه السلام د کتاب په حصو کې صحف نه دلته اسفار و تورات مراد دي تورات حصې و ابراهیم الذي وفى او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې هغه ابراهیم علیه السلام وفا اکمل و تمم چې پوره کړی دي او تام کړی دي ما امر بیا چې دته پس امر شوی و. د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام صحیفو کې سدي دادی پکې الله تزر وازره وزر اخرى چې نشي باروله هیڅ یو نفس بارون کې وزر اخرى ګناه د بل نفس. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ
او نشتا انسان د پارا الا ما سا مگر هغه څه چې د خپل کوشش کړي. هر انسان د پارا هغه څه چې خپل کوشش کړي، د بل چا ګناه څوک نشي وړلای. اوس اعتراض دار چې زمون دین خدا رچې او د بل سپارش بم کیږي او دلته وی وا الله سره الانسان الا ما سعى. جواب دار دلته د انسان نه مراد انسان کافر دی. وان لیس للانسان او نشتا انسان کافر د پارا الا ما مگر هغه سا چې خپل کوشش د کلمې کړي. او مومن د پاره خو سپارش ته، خو کافر د پاره نشته. وان سعيه سوف يرى یقینا کوشش د من خیر و شر سوف يرى زرد چولی دلیشی. ثم يجزاء الجزاء الله فابا بدل ورکړي دلرا بدل پورا. وان الى ربك المنتهى یقینا رب ستا لرا انتها د خلقو دا. وانه یقینا دا رب ستا هو دا رب اضحک خندول کوي و ابکا جړول کوي. اضحک و ابکا معنا خلق الضحك والبكاء. یا مجاہد ابن جبر معنا کوي وانه دا الله هو ده اضحک خندیبا اهل الجنت جنت والا و ابکا جڑیبا اهل النار دوزخ والا. یا اضحک ضحاک معنا کوي اضحک ازحک الارض خندیز مکا بن نبات پا گیاگان راشنی چی لکا خاندی چی. و ابکا السماء بالمطری او اسمان جڑی پا باران باندے باران تیرا وری. وانو دا اللہ و اماتا وجل کئی مڑکول کئی آباو لرا و احیا جوندی کئی الابناء بچی. وانه دا الله خلق الزوجین پیدا کړی دی جوړا ذکر والانثى نارینا او زنانا من نطفه دمړو بونا اذا تمنا چکل توي شي پر رحم کې. اذا تمنا معنا اذا تراق فی الرحم چکل توي شي د مور پر رحم کې. وان علی النشأة الاخرى یقینا پدې الله باندې ژوندۍ کول دی الاخرى دوباره پس د مرګنا. وانه دا الله هو اغنا دې غنی کول کوي و اقنا خزانه خلق لور کوي. یا وانه دا الله هو اغنا غنی کول کوي و اقنا خوارول کوي فقیرول کوي. اقنا افقرا وانه دا الله هو رب الشعرا دے رب د شعرا ستوری دے. دا یو ستوره د شعرا جوزان رستراخی چې په سخت ګرمای د بنو خزاعه معبودو د خزاعه قبیله بده ته عبادت کاو. نو الله وای دے رب د شعرا ستوری دے. وانه اهلك عادن الاولى دی الله هلاکړي دی عادیان اولنی وسمود او سمودیان. فما ابقا پس نی دی پریخی. وقوم نوح نو د نوح علیہ السلام قوم من قبل مخک د عادیان او د سمودیانونا. انهم یقینا دوی کانو هم دوی ازلما ډیر ظالمان و اطغى او ډیر سرکشانو. والمتفقه اهوا او هغه کلی اړول شوی احوا چراغ ورزولی دی الله تعالی د برنا اوچت کړي دي د جبرئیل علی السلام په وزر او بیا راو ورزولی دی دا لوط علی السلام کلی یاد دی. المتفقان سم مراد دی القرى التي اوتفقت انقلبت باهلها وهم قوم لوط. احوا معنا رفعها الى السماء على جناح جبريل ثم اسقطها على الارض به پس مکرا غرزولی دي.
فغشاها ما غشا فس پټکړی دی د لرا هغه سچ پټکړی دی یعنی هغه د خدای په کانو پټ شوی دی چې په کوم پټ شوی کانو باندې وشتل شوی فبأي آلاء ربك پس پکم نعمت دربستا بات تمارا تشک انسانا هذا دا محمد صلی الله علیه وسلم نذیر من النذر الاولى ویرون کې د ویرون کو پخوانونا من المنذرین الاولین ازفت الازفه نزدې د هغه نزدې شه چې قیامت ده ازفت الازفه نزدې د الازفه هغه چې کوم شی نزدې ده چې قیامت لیس لها نشتد لرا من دون الله ما سوا د الله نا کاشفا نفس مبینہ حس یو نفس بیانون کې ښکار کون کې افمن هذا الحديث آیا د دې حد خبرونه چې قران دی تعجبونا تاسو تعجب کوي انکارن وتضحكونا تاسو خاند استهزاء ولا تبكون ونجاړی خشوعا وانتم سامدون وانتم غافلون او تاسو غافلای فسجدوا لله سجدوا کوي الله لرا وعبدوا د الله عبادت کوي سورۃ القمر مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره سلور 50 نزول اعتبار سره و دیرش د سورۃ الطارق نرست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخکی سورۃ سره مخکی صورت کې اثبات د رسالت او بیان د واقع د معراج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی صورت کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تا فتولانهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر د مخکی صورت کې بیان د معجزې د معراج دی صورت کې بیان د معجزې د شق القمر سپوږمۍ ټوکړي ټوکړي شوا دیم ربدا د مخ کی صورت اخره کې الله فرمایل ازفت الازفه قیامت نږدې ده دی صورت کې وای اقتربت الساعه قیامت نږدې ده نو اول د دې صورت مرتبط شو د اخر د صورت سره سلورم دا ده مخ کی صورت کې ذکر د نجم او النجم زاوا دی صورت کې ذکر د قمر د وانشق القمر پینځم مخ کی صورت کې رد او بشر کې اعتقادي دی صورت کې رد د بشرک په برکات دعوت صورت نه په د شرک په برکات موضوع د صورت د په استبعاد القیامت قیامت لری غنل دا د فکای حاصل او خلاصه د صورت اثبات د قیامت بو کی اول په ذکر د انشقاق د قمر سرا او بیان د عظمت د قران بو کی ثانیان دریم تسلی د نبی علیہ السلام تا سلورم تخویفات دنیوی به ذکر کی پنځم نمونی بعد اقوام مهلکه او ذکر کی پینزم تخویف اخروی به ذکر شي شپږم دعوت د صورت به ذکر شي وم بشارت به ذکر شي مؤمنانو ته بسم الله الذي جعل شق القمر دليلا على الرساله الرحمن ببيان الانبياء كلام السابقه الرحیم خاص مهربان دے علی المؤمنین بتوفیق التوبه چې توفیق د توبه مؤمنانو ته ورکړي اقتربت الساعه قیامت نږدې ده وانشق القمر او ټوټه ټوټه شواس وګمې دو ټوټه شوا کافران را ل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی پتا به موږ ال ایمان راوړو چې داس وګمې دو ځایس نبی علیہ السلام ورته ټیک د خګوره کې ایمان امرانوړو نو بیا ډېر خطرناک و نه راوړو نبی علیہ السلام سپوږمۍ ته چاره وکړه دوه ټوکړې یو ټوکړه په یو طرف شو بل په الله بیان
دوی بیا ویل ته ساحر او سحر کې دومره مضبوطی چې اسمان کې دیم سحر کار کوي. الله وایي اقتربت الساعه قیامت نږدې ده، وانشق القمر ټوټه ټوټه شو سپوږمۍ، ويروا کچره د اهل مکه وګوري آیتن معجزات تدل علی صدق محمدن، یورزو مخگر زیان الایمان، ويقول وی سحرن دا جادو ده مستمر مضبوط، مستمر معنی محکم، مستمر معنی دائم. وکذبوا دوی دروغ و نسبتونه وکړو النبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مقول حذف، وتبعوا دوی تابعداري کړی دا واهم د خواهشات د دوی، وکل امر هر کار مستقر کیدونکې ده، مستقر معنا کائن، هر کار چې الله وعده کړی دا کیدونکې ده. ولقد جاءهم فتقیسر راغلی دیتا من الانباء د واقعاتنا ما هغه پی باغی کې مزدجر زورنا دا دیتا حکمتم بالغا دا قرآن حکمت ته بالغا انتہا ته رسیدلې، فما تغنی النذر د پن کوي دوی له پیغمبران، فتولانهم مخواړه واد دوینا، او یاد کا یوم یدو دای هغه ورځ چې رابو وببري بلون کې دوی لاشه نکر یو کار ناشناتا. دای نه مراد اسرافیل علیہ السلام دی، د بیت المقدس په صخره به ولاړ او شپېلې به وای دوی براو بلی او ناشنا کار تا، خوشان ذلیل بی ابصارهم سترګې د دوی، یخرجون راوزبا من الاجداس من القبور د قبروننا، کانهم جراد لکدوی چې مولخانی منتشر خوار واره، موتعینا مسرعینا جلتی سر بزی الدائی طرف د بلون کی تا ټول باغ طرف ته منډي وای، د دای طرف ته ټول منډي وای. یقول الکافرون وای بکافران هاذا یوم ناصر دا ورځ خو ډیره سخت ده. کذبت قبلهم دروغ نسبت نکړي وړاندې د دینا قوم نوح د نوح علی السلام قوم، فکذبوا عبدنا دروغ نسبت کو بنده زمون ته چې نوح علی السلام ده، وقالو ویلی مجنون هو مجنون داله ونه ده، وزدجر او دوی وراټه وزدجر زجروه علی دعوتی، دوی وراټه په دعوت د توحید باندې دوی رټن او زورن اور. فدعا ربو درو بال رب دد انی مغلوبن بانی مغلوبن چې زه کمزور یم، فانتصر خدای زما مدد وکي. ففتحنا ابواب السماء پس مونږه را کولاو کړې دروازې د اسمان، بماین پاغو بو منحمر چراتوې دلې په تیزی سره راتوې دلې، منحمر منصب نصبا شدیدا لم ينقطع 40 یوما، سلوی خرز را ورېدلې دا وبګان. وفجرنا الارض روان کړي منګ ازمک کې او یونن چینه، فالتقل ماو مخامخ شیو بو علامرن په دسې کار قد قدر چې هغه اندازه کړل شو په لوی ماپوس کې، وحملنا او من سوار کړ دوی علا ذات الواین په خاوندانو د تخدی و دسر په خاوندانو د میخونو، کشته کم سوار کړ، کشته د دوو سیزونو ده، تختیم دی پکې او میخونم دی پکې. دسر دا د دسار جمع ده، لکه کتب چې د کتاب جمع ده. دسر هغه ستوي چې کشته په تړي ده، کشته د تختې په تړي، میخونه او یا رسایګانې تجری کشته روانه وا بیاایوننا زمنګ په نگرانای کې، جزاء لمن کان کفر دا جزا وا دا چا د پارا کفر چې پاغ کفر شوی او چې نوح علی السلام، ولقد ترکنا پتقیسرا منګ پرخدا دا کشته آیت نخد عبرت، فهل من مدکر را یا سوک نصیحت اخستون کستا، فکیف کانا سرنگو عذابی عذاب زما و نظر ویرون کی زما.
ولقد یسرنا القرآن فتقی سرا مونگا آسان کړه د قرآن له ذکر نصیحت د پارا فهل من مدکر آیا څوک نصیحت اخیستون کېستا کذبت عادن تکذیب کړه وادیانو فکیف کان سرنګ عذاب عذاب زما و نذر او ویرون کی زما ان ارسلنا علیهم یقینا منگله غلو پدی باندې ریحان باد سرسرن شدید الصوت د سخت आवाज والا پیو من نحسن پاس پیرو رزو کې چودوی سپیره وی خیر پکې نو مستمر دائم الشر تنزع الناس اچرا لری کولې د خپل ځای خلک اوچتول کانهم لکدوی چې اجاز نخلن بیخونه د کجوري منقطع منقائر معنا راغوت شوی د سیول کده کجورو بیخونه چې راغوت بعد براغه دوی به بیخ نه به خپونه به اوچات کړ د سی بول نور لبیلا پستر گو نظرات بیا به ول ټکړه د سر به پدې ځمکه ولکی د سی بول کده کجوري ونه چې بیخ نه راو خو څه شیرا او بیخ برسي او سانګې لاندې پکای پکانا عذابی سرنګ عذاب زما و نذر ورول زما ولقد یسرنا القرآن تحقیق سرا قسم دې مونږه سان کړه قرآن له ذکر نصیحت د پارا په حل میں مدکر است سوک مدکر نصیحت خستون کې سید ابن جبیر و یسرنا للحفظ والقرأه د حفظ او قرأت د پارا مسانه کړه کذبت سمود تکذیب کړو سمودیانو بن نذر په پیغمبرانو یو پیغمبر خو د یو تکذیب د سیده لکه د ټولو ذکر نذر جمع ذکر ولقد یسرنا القرآن پتاقی سره مونږه آسان کړی دی فقالو دیو الیا بشرا منا یا انسان زمونږ واحدن یو نتبعو مونږ بعد د پسیزو ان اذن یقینا من با په دغه وخت کې لفی دلالن په گمراهی کې وسور او په عذاب کې اولقی الذکر علیه آیا را چول کیږي با وه په د باندې من بین نازمون په منځ کې بل هو کذابون بلکې د دروغجن د عاشر متکبر سیعلمون غدن زرد چې سبب پویشي من الکذاب العاشر سوک د دروغجن او کبرجن سباله په پته ولکی ان مرسل الناقه یقینا مغلیګون کیو خلرا فتنه امتحان لهم دیلرا فرتقبهم انتظار کوا د دوی واستبر او صبر کوا په تکلیف د دوی ونبئهم خبر کدوی ان الماء یقینا نو قسمتم بینهم تقسیم دے د دې په منځ کې کل شربن هر حصہ محتضر حاضری کی بعد حصے والا یو حصہ د وخه دا یو ورځ او یو ورځ تاسو ټولو دا هر سړی بخپلی حصے ته حاضریږي هغه په خپل ورځ حاضریږي او تاسو په خپل ورځ حاضریږئ بس کل شربن مانا کل نصیب و حصت ہر حصہ محتضر حاضر کرلی شوی دا یحضره القوم محتضر مانا محضور دوی کی یو بدبخت قدار ابن سالب آغا خلق را جمع کړه د ټول ور سره خوا خو چې دا اوخه ختم کو فنادو پس आवाजو کو دوی صاحب هم صاحب د دوی تا چې قدار ابن سالب ته فتعاتا پس حمله وکړه په دیوخه فعقر زخمی کړه فکیف کان عذابی ونذر سرنګ عذاب زما ویرول زما ان ارسلنا علیهم منغرا ولک په دی باندې سیتن چغا واحدتن یواد جبرئیل علیہ السلام فکانو پس دوی شو که حشیم المحتضر لکه گیاگانی المحتضر ټوټه ټوټه شوی حشیم الشجر الیابس وچا گیا المحتضر معنا ټوټه ټوټه شوی ولقد یسرنا القرآن بتقی سره مونږه آسان کړی د قرآن له ذکر لرا
فهل من مدکر سوک نصیحت اخیستن کیستا کذبت قوم لوط تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام بالنذر په د پیغمبرانو ان ارسلنا قنن منگلے گلے علیہم پدے باندے حاسبات اثبات الا حاسب کم بات توي تحسبهم بالحجاره چکانی ځان سره رالو زئی الا آل لوط مگر لوط علیہ السلام کور بچو نجیناهم مونږه نجات ورکدلرا بسحر د پېشمنی په وخت کې نعمت من عندنا دا نعمت زمنګ د طرفا کذالک هم د قشان نجزی من جزا ورکو من هغه چاته شکر نعمتنا زمنګ د نعمتونو شکریا ادا کوي ولقد انذرهم بطشتنا وتقیسرا د ویرولیو بطشتنا زمونږه د گرفتنا فتمارو پس هغوی شک کړو بالنذر په پیغمبرانو ولقد راودو په تقیسرا هغوی مطالبه کړو د دنا انځي په بار د میلمنو د دکې فتمسنا عیونهم منګه وړاندې کړې سترګې د دوی امینا عیونهم د دیوال باندې راوړې د چې دنه نه ټول لړاندو سترګوي کار نه کو چې چیت لاړ فذوقوا پس منګ ورته ویلو وسکه عذاب زما و نذر او ویرون کی زما ویرول زما ولقد صبحهم پتاقی سره راغله او دوی عذاب په وخت د سبا کې بکرتن پاول د ورځ کې عذاب مستقر عذاب مستقر کائن فذوقوا فسوسکی عذاب زما و نذر ویرول زما ولقد یسرنا القرآن پتاقی سرا مونږه ځان کړه د قران له ذکر نصیحت لرا په حل میں مدکر ایاشت سوک نصیحت خستون کې ولقد جعل فرعون النذر پتاقی سرا راغلیو په قوم د فرعون ته پیغمبران موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام کذبوا بیااتنا دروغ نسبتونه کړي آیاتونو زمونږ لرا کله ټول لرا واخذناهم پس مونږه ونیول دی اخذ عزیز مقتدر پنیولو د غالب قدرت لرونکی اکفارکم آیا کافران ستاسو د اهل مکه او خیرن غردی په طاقت کې من اولایکم دغه خلقنا چې کمالاک سوي دي ستاسو کافران مضبوط دي کدا کم هلاک سوي دا مضبوط دي ام لکم براءت فی الزبر آیا ستاسو پار اخلاصه چې لیکل شوی دی په کتابونو کې ام یقولون بلکې دوی وای نحنو جمیع مونږ ډلیو منتصر یو د بل مدد وکاو الله وینا سيهزم الجمع دا مکه مشرکانو په ویل مونږ ډل یو د بل مدد وکاو الله وای سيهزم الجمع زکه دا ډل بشک سخري ويولون الدبر وابړی شاګانی بدر کې بیا داسې وش بل ساعتو بلکې قیامت موعدهم وعده د دوی دا وساعتو قیامت ادها اشد ډیر سخت دی او امر او ډیر تریخ دی ان المجرمین یقینا مجرمان فی ضلال په گمراهی کې دی وسور پورونو کې یوم یسحبون فی النار علی وجوههم پغی ورځ چې کش بکړې شي په اور کې علی وجوههم په مخونو د دوی ورته ویلې شي ذوقوا وسکئ مس سقر علم سقر درد د دوزخ ان کل شیء یقینا من ارچ خلقنا وانداز کړی دی بقدر پیدا کړی دی بقدر په اندازې سره وما امرنا ند حکم زمون الا واحده مگر یو خبره کلمه لک رب البصر دسترگو ولقد اهلكنا بتقصر من هلاکړي دي اشیاءکم امثالکم واشباهکم بالکفر وهل من مدکر سوک نصیحت خستون کېستا وکل شین فعلوا ورشه دوی کړي دي هغه لیکل شوی دي په زبر پس عملنامو کې وکل صغیر وکبیر هر وړ خبره او غټه خبره مستتر لیکل شوی ده
ان المتقین یقینا متقیان بفی جناتن په جنتونو کې و نهر په نهرونو کې فی مقعد صدق په مرتبه درش فی مقعد صدق فی مکان مرضی په داسې ځای کې چې دوی به پکې خوشاله عند ملیک مقتدر پنځ د هغه بادشاہ چې قدرت لرونکی دی داسې مرتبه به چې دوی به پکې خوشاله او دا به ورکړل شوي د داسې بادشاہ د طرفه چې هغه قدرت لري سورۃ الرحمن مکی سورت دی تلاوت اعتبار سره 55 نزول اعتبار سره ونوی د سورۃ الرعد نه وروسته نازل شوی بعضې وایي دا مدني صورت ربط د دې صورت مخکې سره مخکې صورت کې بیان د تیسیر د قرآن و مرارن دې صورت کې بیان د عظمت د قرآن دی او ترغیب الی القرآن دوهم د مخکې صورت اختتام په بشارت د مؤمنین وش دې صورت په آخره کې بشارت د مؤمنانو دی دریم مخکی صورت کی بشارت و مومنون تا اجمالا دی صورت کی بشارت مومنان تا تفصیلا ذکر کر سرورم مخکی صورت کی بیان دا تخویف دنیاوی و دی صورت کی بیان دا تخویف اخروی دے دعوت صورت رد شرک فی البرکات او دا دعوت وضع ذکر دا موضوع صورت جواب د قول د کافرانو شغی به مر رحمان نو جواب وشو الرحمن علم القرآن خلاصه د سورت رحمان درې رکوع ده اول رکوع کې دلائل عقلیه او نعم جلیله ذکر کی دویم رکوع کې تخویف اخروی نه منونکو ته دریم رکوع کې بشارت ذکر کوي مؤمنانو دی صورت کې د فبای اعلی ربکما تکذبان تکرار راغله یو دیرش کرته ذکر سیوطی په اتقان کې وایي تکرار د دې څو قسمونه دي بعض هغه دی چې متعلق متعدد نو تکرار راشي یعنی اول شی د یو شی پورې متعلقي دویم د بل پورې او دریم بل پورې دې ته تردید وایي او دا تکرار ثبت نه دی هغه تکرار شنی دی چې ټول متعلقي دی یوې خبرې سره دلته خبرې بدلیږي نو په بیا اعلی ربکما تکذبان دام بدلیږي گویا کې دا تکرار شنی نه دی او نه تکرار دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم بسم الله المتجلی بجمعیت القرآن والانسان الرحیم بتعلیم القرآن وخلق الانسان الرحیم بحفاظت سائر الاعلی ټول نعمتونه راوړولې دي الرحمن علم القرآن رحمان ذات علم القرآن خودلے دے قرآن خلق الانسان پیدا کړه دے انسان علمه البیان خودلے دے دلرا بیان طاقت د خبرو بیان نه مراد طاقت د خبرو دی بیان څه ته وایي الکلام المعرب عما فی الضمیر ای خبره د چستا د ضمیر خبره را بار دلته اعتراض ده هغه ده چې تعلیم د قرآن خود د تخلیق د انسان نه مؤخر دی دلته تعلیم د قرآن مقدم کو تخلیق د انسان مؤخر لکه څنګه چې تعلیم د بیان مؤخر دی د تخلیق نه نو خو وروسته تعلیم د قرآن مؤخر دی اول سړی پیدا شي او بیا قرآن زده کوي او دلته قرآن مخکې کړ علم القرآن او تخلیق وروسته خلق الانسان دې څه وجه تاسو به جواب کوي
چې تعلیم د قرآن د علت غایی ده د تخلیق د انسان. او تاسو ویلي دي چې علت غایی په وجود ذهنی کې مقدمي، په وجود خارجي کې مؤخري. دلته مقدم که د وجود ذهنی خیال او ساتل شي چې دا تخلیق د تعلیم د پاره کې. تاسو ما په دې خبره پوښتنه دا صيغه د صفات او داسې دي چې هغه کې عمومي پاره کې صحیح عمومي، خو چې کله په الف لام داخل شي نو بیا پکې خصوص راشي، ځکه چاته پکې اشاره یې کړه. تاسو په دې پوهیږئ کې یو مناظره وه هغې کې داسې چلو جوابیان د منطقو تپوسونه کوي دا چل دی او دا چل. زموږ ملیان ورته غلي ناست دي، هغوی جوابونه نه ورکوي. هغوی ورته وایي منطق ښه نه دی، ښه شی نه دی او دا خو ښه خبره نه ده. وهابیان خو منطق له بدعت او ناروا وایي، بیا په مونږ استعمالوي. نو هغه وهابي ورته ولې قرآن کې څه منطق نشته؟ قرآن کې راغلی دی الرحمن علم القرآن موجبه کلیه ده. دا اوس غد راګرېدو ځای و. الرحمن علم القرآن دا موجبه کلیه ده څه چې موجبه کلیه شي نو معنا به دا چې ډېرو رحمانونو قرآن نازل کړی، قرآن خلکو له ښودلی دی. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ که نه شئ؟ هغوی دا پند د هغوی نه دی، دا پند زمونږ د دیوبند علماو دی. دا زمونږ د دیوبند علماو د دیوبند په نصاب کې دا منطقو کتابونه دی او د فلسفې د هغوی په نصابونو کې دا نشته. هغوی په موږ نه قبضه کړې ده اوس. زمونږ د مدرسو کې دا ملیان د طالبانو له وایي منطقي ضروري نه دي. دلته کس راته ویلی ویل ته استاد هغه چې مسلم الثبوت یې ښودو، مسلم الثبوت د اصولو کتاب دی، چې دا مسلم الثبوت د منطقو دی تا ویلی یا دی نه یې ویلی نو څه چل شي. دومره پته ورته نه وه چې دا د څه کتاب د انحطاط ډېر دی که نه انحطاط. اوس ما په فکر وفاق المدارس والا شیخ الاسلام علامه تقی عثماني صاحب وفاق المدارس صدر دی، انشاءالله امید دی چې ډېر بدلون به راشي. د شریع جامع چې کومه مقدمه یې ویستې وه خو داخله شو، شریع جامع مقدمه پکې داخله ده او د نور الانوار قیاس چې کوم دی دا هم پکې داخل دی، ټول نور به هم پکې داخل. نو ګورئ صفاتو کې عمومي خو چارې پلان په داخل شي نو بیا پکې خصوص راشي. خصوص الرحمن علم القرآن دا موجبه کلیه نه ده، دا شخصیه ده، قضیه شخصیه ده. الشمس والقمر بحسبان، نور او سپوږمۍ جاری دی په حساب معلوم سره. والنجم والشجر او ستوری او ونې یسجدان خدای ته سجده کوي. والسما اسمان رفاها اوچت کړی دی الله. ووضع المیزان او ایښې دا تله د انصاف. الله تطغوا چې تاسو زیاتې مه کوئ په المیزان په انصاف کې، په تله د انصاف کې. واقیموا الوزن پوره کوئ تاسو وزن بالقسط په انصاف سره. ولا تخسروا کمې مه کوئ المیزان په تله کې. والارض ازمکا وداها خورا کړی دا الله للانام خلقو لرا. فیا فاکهتن پدې کې قسمه قسم میوې دي. والنخل کجوري ذات الاکمام خاوندانی د پوخونو د وګو. والحب دانی ذل عصف د وخو والا. والریحان او د خوشبو یا ورقې د خو وګمو.
فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب ستاسو با تاسو تکذیب کوئ پیریانو انسانانو. خطاب د ثقلینو ته جن او انس دواړو ته. خلق الانسان پیدا کړی د انسان من سلسالین د وچې خټې نه کالفخار په شان د کودړي. وخلق الجان پیدا کړی دی پیریان من مارجن د لمبو من نارن د اور مارج لمبو ته وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. رب المشرقین رب دې د مشرقینو او رب دې د مغربینو. سوال دار چې مغرب او مشرق خو یو دي نو دلته تسنیه ولې ذکر کړ؟ جواب دار چې تسنیه ذکر کړه چې یو د مشهوري مشرق دی او یو د جمی او یو د وړي مغرب دی او یو د جمی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ. مرج البحرین لیگلی دی دریابنا یلتقیان په داسې حال کې چې دواړه مخامخ کیږي یو ځای دي. بینهما په منځ د دوی کې برزخون پرده ده لا یبغیان یو بل ته متجاوز نه دي. فبأي آلاء ربكما پس په کوم یو د نعمت د رب تاسو تکذیب کوئ. یخرج منهم اللؤلؤ راوزی د دې دواړو نه د دې یو نه اللؤلؤ ملغلرې دا غټې ملغلرې والمرجان او وړې ملغلرې. فبأي آلاء ربكما پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ. دا عوامو دا صورت ډېر خوښ دی. فبأي آلاء ربكما تکذبان هغه دا ډېر پیژني. دلته مونږ سره یو ملګری و هغه ویلې دلته عوامو و امام له ویلې چې سار مانځه کې هغه صورت وایي چې خدایه ماته کې زبان خدایه ماته کې زبان. فبأي آلاء ربكما تکذبان. وله الجوار المنشات دی الله لره کشته دی المنشات والمرفوعات اوچتی دی پل بار په دریاب کې کلا علام په شان د غرونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ. کل من علیها فان ټول هغه چې په دې ځمکه دي فانی دي. ويبقى باقی دی وجه ربک ذات در رب ستا ذوالجلال خاوند عظمت دی والاکرام او خاوند عزت. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ. یسألو من فی السماوات والارض غواړي د دنه هغه چې په اسمانونو او ځمکو کې دي جن او انس د دنه شیونه غواړي. کل یوم هر ورځ وعد الله تعالی پیشان په یو حال کې دی. یعنی خلق لسیزونه ورکی معنا کل یوم هو یجیب داعیا ويكشف كربا ويجيب مسترا ويغفر ذنبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ. سنفرغ لكم زردا چې زمونږ به فارغ شو تاسو ته یو ثقلان انس او جنا. الله خو فارغ دی کنه خدا تهدید دی لکه چاته تهدید ورکې ورېږه زه به ستا خوښ سم. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوئ. یا معاشر الجن ټوله یاد پیریانو والانس د انسانانو ان استطعتم کچر تاسو طاقتی ان تنفذو چې تاسو وځئ من اقطار السماوات والارض د طرف من جوانب السماوات والارض د طرفونو د اسمانونو د ځمکو نه فنفذو فخرجو وځئ
د خدای د قدرت نه وځي لا تنفذون نشي وتل الا بسلطان مگر په قوت او قهر او غلبه سره فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي یرسل علیکما شواظ من نار لیگل کیږي با پتا سو دواړو باندې پیریان انسانانو شواظ لمبی من نار اندورنا شواظ اللهب الخالص ونحاس اولوگی بئی پلاتن تسران تاسبا یو دبل مدد نشی کوله فبئی آلاء ربکما تکذبان پس بکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي فیزن شقت السماء چکلا ټوټه شي اسمان پکانت شي باوردتن لکه د ګلاب د رنگ پشان کد دهان پشان د سری سرمنی پکانت وردتن شیبا گلاب کدیان پشان دسری سرمنی تک سور بش فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي و یوم ذن پدې ورځ لا یسالو تپوس بن کیږي ان ذنبی په بار د ګناه د دکی انسان د انسان نه ولا جان نه د پیرینا ګناه تپوس بتنه کیږي ځکه خدای ته معلومه ده فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي یورف المجرمون پی جندل کیږي با مجرمان بسیماهم پنخد دوی نخ به سي بسواد وجوي مخونه به توري ويوخذو نیول کیږي با بن نواسی پس د تپتندو باندې تارتن والاقدام قدمون نبکل نیول کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي هذه جهنم التي داغ جهنم ده یکذب بها المجرمون چې دروغ او نسبتونه کول دي تا مشرکانو یطوفون دوی بغرزی بینا د جهنم پمنس کی و بین حمیم نو پما بین د ګرمو بو کې آن چې ډېری ګرمي انتها حرو فبأي آلاء ربكما پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي ولمن دا چا د پارا خاپ مقام ربه چې ویریږي مقام ربه د مرتبه د رب د دنا جنتان دغه د پارا بعد و جنتونه یو جنت عدن او بل جنت نعیم فبأي آلاء ربكما پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي زواتا افنان خاوندان د شاخونو ونی به یو شاخونه به فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي فیهما پدې دو جنتونو کې با عینان دو چینی تجریان بهږي با یوی چینی نوم د سلسبیل د بل چینی نوم د تسنیم فیهما من کل فاکهة پدې دوالو جنتونو کې بهر قسمه میوي زوجان جوړا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي متقین تکیاګانی بیلګوري اعلی پرشن په پرشونو بتاینو چاستر د غیبا من استبرق د غټو ریخموي وجنل جنتین دان او میوه د جنتونو بعد دان نږدې وسمر الجنتین دان قریب په پروت به امر اخیسته سي پروت او بس میوه برا پاتې دو تاجت نشت دا بنئ چور پاس فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي فیهن قاصرات الطرف پدې کې با قاصرات الطرف هغه خزي چې بندون کې د نظرونی پردو سړو ته نه کتلی لم یتمسن انسن نبی یو زیسو لم یتمسن معنا لم یجامعهن جما بنی کړي د دوی سره انسان قبل او مخ کې د دینا ولا جان او نه پیریانو فبأي آلاء ربكما پس پکم یو د نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي دا خوراکونه بم یو بیبیان بمی ځکه طالبان خو وای چې خوراک منګه سکو چې خسي پکې نه
خزی بم پکی کأنهن الیاقوت دوی دبداسی لکه یاقوت په صفای کې والمرجان او ملغلر بیاضن پس پینوالی کې فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درف تاسو تکذیب کوئ هل جزاء الاحسان ند جزاء د نیکی الا الاحسان مگر نیکی په ثواب کې فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درف تاسو تکذیب کوئ ومن دونی ما سوا د دو جنتون نبا جنتان دو نور جنتونی نورو کسانو تا اصحاب الیمین تا فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو به تکذیب کوئ مدهامتان تور بی دا جنتونا یعنی ونی بے توری سخت شنی بی پس سخت شنوالی که بدسی لکه توروالی تا چه مائل کتلی می کنا بعضی پسل تا سر ډیر ورکل شوی په شینوالی کې تور بخون شوی فبأي آلاء ربکما تکذبان پس بکم یو د نعمتونو درب تاسو تکذیب کوئ فیما پد دو جنتونو کې باینان چینی ندواختان فیاضتان بئی کی با فبأي آلاء ربکما پس بکم یو د نعمتونو درب تاسو تکذیب کوئ فیما فاکهتن پدې کې با قسم میوي ونخلن کجری وی ورمان انار وی فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو به تکذیب کوئ فیهن خیرات حسان پدې کې بنی کی بیبیای نی حسان خی بيد اخلاق د نگانا یا حسان معنا حسان رجو خسته بی مخونه داغه فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو تکذیب کوئ حورن حوری بی مقصوراتن بندشوی بی پل خیام پخیمو کی فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو به تکذیب کوئ لم یتمسون ناجما بنی کړي د دې سره انسان مخکې د دوینا والا جانو نه پیریانو فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو به تکذیب کوئ متکئین علی رفرفن دوی به تکیا لګولي رفرفن علی الوسائط په بالښتونو خضرن شنه بالښتونه به شنه ځکه شنه سره زړه خوشحالېږي که نه شنه سیس ته ګور برېرې نه لګورې زړه به دې خوشحالي شنه دي شنه توتیان شنو بوټو ته سړی ګوري سړي زړه خوشحالېږي که وابقرین حسان او پردې بئی خیستا فبأي آلاء ربکما پس پکم یو د نعمتونو درب تاسو تکذیب کوئ تبارک اسم ربک برکت والا د نوم درب ذل جلال چې خاوند عظمت ته ول اکرام خاوند عزت او دلوي جلال کی اشاره د صفات سلبیه ہوتا او اکرام کی اشاره د صفات ثبوتیه ہوتا سورۃ الواقعہ سورۃ الرحمن ته عروس القرآن وای د قرآن ناوی او جنت کې به جنتیان په دې لذت حاصله خدای به وای او جنتیان به ورته وایي الله به وای جنتیانو به وایي څومره خسته منظر وای سورۃ الواقعہ مکی صورت تلاوت اعتبار سره شپږ 50 صورت نزول اعتبار سره شپږ سلوه ختم صورت طه نرست نازل چه رب د دې صورت مخ کی صورت کې ذکر د قیامت او اذن شقت السما دې صورت کې ذکر د قیامت ته اذا وقات الواقعہ موضوع د صورت بیان د اقسام ثلاثه د انسان کوي او داوی چې دا دوه قسمونه چې کوم دي ناجیان دي او یو قسم هالک دی اصحاب الشمال موضوع د صورت بیان د اقسام ثلاثه د انسان چې دوه نجات والا دي او یو هالک
دعوه د سورت تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. خلاصه د سورت کې اول علامه د قیامت او اثبات د قیامت ذکر کړي. دویم تقسیم د خلقو کوي فرق ثلاثه او مقربین او داغي اوصاف عشره او بشارت. ورپسې اصحاب الیمین داغي اوصاف ثمانیه او بشارت. درې ماډل اصحاب الشمال داغي اوصاف تسع او تخویب. درې ماډل عقلیه سلورم دعوه د سورت دو کرته. پنځم عظمت د قران او ذکر د شواهد او پاغه فلا اقسمو. الله فرمای بسم الله المتجلی یوم القیامه الرحمن بنزول القرآن لنجات الناس يوم القيامة الرحيم بشفاعة الرسول للمؤمنين يوم القيامة اذا وقعت الواقعة چکل واقع شي الواقعة واقع کی دن کے شے چی قیامت تے لیس لوقتها نشت واقع کی دو دیلرا کاذبا نفس کاذبا اسیو نفس دروغ وین کے خافدتن دا ټټون کې دا اقوام لرا رافعتن اوچت دا اوچتون کې دا نور خلق لرا سخلق بټټ کی سخلق به اوچت اذا رجت الارض رجا چکلو خزول شزمکا رجا په خزیدو سرا وبست الجبال روان شغرنا بسا پروانه دو سرا فکانت شبا هباء گرد منبسا خورور وکنتم شیبتا سو ازواجن جوڑے سلاسا دری قسم خلق فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ دخی طرف والا سدی دخی طرف والا واصحاب المشأمہ دگس طرف والا ما اصحاب المشأمہ سدی دگس طرف والا والسابقون او درې ماډلا وړاندې نیکه تا سابقون وړاندې به جنتونو ته دا درې ډلې اولئک المقربون دا نږدې دي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وي سلتون دا یو جماعت ته من الاولین دا ولنو خلقنا وقلیل لګدی من الاخرین درستنو خلقنا علا سرورن پکټونو کې مودونتن چې جوړ شي به د سرو زرنا مودونتن منسوجه من الذهب متکین علیها تکیا بیلګولی پاغه متقابلین یو بل تبا مخامخ ناسی یطوف علیهم غرزی با پدی باندې ولدان الکان مخلدون همیشه بی د الکوالی به همیشه ځکه د دوی خدمت بکای او چې بوډا شي نو بیا خو مناسب نه ده چې سړی په خدمت وکړي نو الکوالی به همیشه بیا اکواب و باریقا ګرځي به پچه اکواب جمع د کوب ده کوزی به په ګرځي و باریق جمع د ابریق ده غټه خلی والا لوټي وکاسم ماین او پیاله بای ممین د دس شرابنا چې هغه چینداري لا یصدعونا نه بسر درد راوسته شي په دوی انها د دینا ولا ينزفون او نه با پنش ولا یسکرون نه با پنش کی دی شرابون وفاکیات میوی به مما داغین یتخیرون چې د دوی سخوخي ولحم طیرن او غوخه د مرغانو به مما هغه یشتون چې د دوی خوخی سغواړي وحورن حوری به عینون د غټو سترګو والا کمثال اللؤلؤ المکنون پشان د ملغلرو پټو جزان دا جزا دا بما پاس کان یعملون چې دوی سکړي لا يسمعون نباوری پیا پدې کې لغوان باطل خبره والا تاسیمان د ګناه خبره الا قیلا مگر ویناګانې به سلامن سلاما یو بل باندې با سلامونه چي او غب شپ پي خیر خوشاله خبرې وي واصحاب الیمین د خي طرف والا ما صاحب الیمین سدي د خي طرف والا ولرا فی صدر مخدود په بیرو کې به مخدود هغه چې ازغي به پکې نه
وطلحن کیلی بی منزود یو بل سره پیوستا په وګو کې وذلن سوری بی ممدود پراخا وماینو بی مسکوب جاری وپاکیتن میوه بی کثیرتن ډیره لا مقطوعتن نبا قطکیگی ولا ممنوع نبا منکیگی وفروشن پرشون بی مرفوع اوچتا د پروش نه مراد خزی دی زکا چې دا خزی سړی د پاره پرس دی خزی بی مرفوع اوچته ان انشاناونا یقینا مونږه پیدا کړی دی د لرا انسان په پیدا کېدو سره وجعلناونا وبغرزو دیا ابکارا پیغله دا بډایګانی په پیغلی اوربن اترابا اوربا مینا کون کی وای خاوندانو سره دنیا کې خو بډای د بډا سره مینا نه کوي بډای او بډا سره ورانی کړه تاسو کتری کنه څومره سره ورانی اتراب التبدا سینه اوربا مینا کون کی وای بډای توب نه ختم شي او بوډا بدری دیس کلن ځواني درې دیس کلن سم ځوان بای کر ستاسو پچاره خیرن بنئ یوسف علیہ السلام پشان حسن بوا کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان اخلاق بای تاسو په دې پچ بوډای باور سره ډېر خوشاله اترابا حمزول بای لاصحاب الیمین دا د چا د پاره دی د خلاص والا او د خي طرف والا او د پاره جنتیانو کی سلتن دا یو جماعت ده من الاولین دا ولن ہونا وسلتن یو جماعت ده من الاخرین درستنو خلقنا واصحاب الشمال گس طرف والا ما اصحاب الشمال سدی گس طرف والا فی سموم نغیب پور کی وحمیم گرمو بو کی وذلن سوری کی بئی می یحموم د لوګي سوره ال لوګي وشو دلته ساغه ته سړی ګرمې ده شي یخیږي لا باردن نب یخی ولا کریم نب معززی انهم یقینا دی کانو قبل ذالک مخد دینا مترفین متناعمین وکانو یسرون مشوال بکوال الحنس العظیم په غټ ګناه چې شرک ده وکانو یقولون دی بویل ایزامتنا من بمړ شو وکنا ترابن من بخوري شو ایزامن اډو کی اینا لمبوسنا من با دوباره را پاسول کیګو اوا باون الاولون پلاران زمنګا پخوانی قل ورته وایا ان الاولین والآخرین اولنی خلق او رستنی خلق لمجمعون خبر جمع کیږي الی میقات یوم معلوم وقت د غورز مقرر لرا ثم انکم بیا بتاسو ایها الضالون المکذبون اے بیلارو دروغ نسبت کوونکو لاکلون خوراک بکوي من شجرین دونی نامن زقوم اند زقوم فمالئون منها البطون پد درد منی کیږي بعد دین خېټه فشاربون ادوی بس کی علی د دې پسې من الحمیم د ګرمو بونا فشاربونا پس دوی بس کی شربلیم پشان دا سکلو دا غتگی اوخو آزا نزلهم دا مل مستیاد دی دا یوم دین دا قیامت پرس نحنو خلقناکم منگا پیدا کریے تاسو فلولا تصدقون ولی تاسو تصدیق نکوئی پا باز بعد الموت افرائیتم خبر را کئی ما غصتم نون چی تاسو کم منی اچوئی پارحامو دا خزو کی انتم تخلقون ویا تاسو پیدا کوي د دینه بچی ام نحن الخالقون او کومګه بچی پیدا کون کیو نانو قدرنا مونږه اندازه کړه بینکم استاسو بمنس کی الموت مرګ وما نحن نیو مونږه بمسبوقین بمغلوبین مغلوبا الا نبدل امثالکم پدې خبره کومګه بدل کو مثالونه استاسي وننشئکم فيما لا تعلمون او تاسو پیدا کوو پاغه سکه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ دس سکه پیدا کو چې تاسو نه پوهیږئ ولقد علمتم النشأة الاولى تاسو معلوم ده تخلیق اولنه اول می څنګه پیدا کړی فلولا تذکرون ولې تاسو نه زیات نه اخلئ ابرایتم خبر را کای ما ستهرسون چې تاسو یې کرای
انتم تزرعون و یا تاسو راشنه کوي دی لرام نحنو زارعون او کومګه راشنه کون کیو لو نشاو که زمونږ اراده شي لجعلنا وبګرځو دا او تاما وچګه غیا وزلتم تاسو وګرځي تفکرون ډیر تعجب وکوي ان لمغرمون آیا مونږه پتاوان کیو بل نحنو محرومون بلکې مونږه محروم یو دار خیرنا افرایتم ما الذی خبر را کا غوبو تشربون چې تاسو اسکای انتم انزلتم تاسو نازل کړي دی من المزن دورې زنا سپینې ورې زنا امنا نور منزلون او کوم غارا نازلون کیو لو نشاو کې زمونږ اراده وې جالناو ګرځولې به او جا تروي ولولا تشکرون ولې تاسو شکر نه کوئ افرایتم النار التي اغوا راتو خایا چې تاسو تورون ببلاو انتم انشاتم شجرتا تاسو پیدا کړي ونه د دیور امنا نلمن جیون او کومګه پیدا کون کی داغي نانو جالنا مونږر زولې ددا تذکرۃ النصیحت و متان پیدا للمقوین د کامیاب خلکو د پاره للمقوین للمسافرین فسبح تسبیح بیان کا بسم ربک پنوم دربستا العظیم لوی فلا اقسمو دا الله زائده د فوق سمو یا زائده نه دا فلا حاجت الی القسم وما ذلك اقسمو حاجت قسم تنشا سره د دین از قسم یادوم بمواقع النجوم په زیدره غرزیدلو دستورو د قران د آیاتونو د نزول زاینا وانه لقسم یقینا دا قسم دی لو تعلمون ک پوجي عظیم لویا انه لقران یقینا دا قران دی کریم د معزز فی کتاب مکنون لکل شوی دی په کتاب مکنون کې لا یمسو الا المطهرون لاس بن لګی د دې سره مگر پاکیزه خلق تنزیل من رب العالمین نازل دل د دې رب العالمین د طرف دی او بهذا الحديث انتم مدینون آیا په دې قران باندې تاسو مدینون سستی کوي نه مانای وتجالون تاسو ګرځوي رزقکم حصص تاسو انکم تکذبون چې تاسو دروغ نسبتونه کوي ولولا ولنا اذا بلغت الحلقوم چې کرا ساس تاسو ورسیږي مرایتا وانتم حين اذن تاسو په دې وخت کې تنظرون ګورئ ونحن اقرب ومنغ نزدی الیه دتا منکم استاسنا ولکن لا تبصرون او لیکن تاسو نه وینئ فلولا ولنا ان کنتم کچره وای تاسو غیر مدینین غیر مجزین تاسو ته جزا نه درکول کېده ترجعونها نو تاسو به واپس شي دا روح به تاسو واپس کړی وای کنه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتیا وین کیای فاما ان کانا پسغه سوق چی وی من المقربین د نزدېونه ورو نغی د پاره استراحت او آرام دی وريحان نغی د پاره رزق دی او جنتونه مو جنتونه د نعمتونو و اما ان کان من اصحاب الیمین او هغه چې وی د خاوندانو د خلا طرفنا السلام لک سلامتی دی وی تا من اصحاب الیمین یا اصحاب الیمین یا صاحب الیمین اے د خي طرف والا و اما ان کان من المکذبین الضالین او کوي چرتا د دروغ نسبت کوونکو گمراهانو نا فنزلن پس مل مستیا دا ورتا من حمیم د ګرمو بو وتسلیت جهنم او داخلي دل دی ورتا ان ذال واقل یقین یقینا دا حق دې په دریش چاو وسبح بسم ربک تسبیح بیان کا د نوم دربستا لازم لوی سورۃ الحدید مدنی سورت تلاوت اعتبار سره و 50 نزول اعتبار سره سلور نوی سورۃ الزلزال نرستنا ربط د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره مخ کی سورۃ قمر سورۃ رحمان سورۃ واقعه کې بیان د نه په شرک پهلی او اعتقادي دې سورۃ کې ترغیب ال القتال د اشاعت د مسلې ده د مخ کی سورۃ کې ذکر د تسبیح او ابتداء د دې سورۃ کې ذکر د تسبیح موضوع د صورت بیان و طریق حصول المملکت
بچئی بسنګ نیس دعوت صورت ترغیب الی الانفاق والقتال خلاصہ و حاصل صورت حدید دو حصے دي اول حصہ سلیر شاته پوری دي کې ترغیب الی انفاق کوي پنځو وجو سره اول به توحید ذکر کی ذکر د اصل بیا دوی آیت نه وجوه خمسه ذکر کی اول وجوم کی جعلکم مستخلفین مال د الله دی او الله پر تاسو ناس ګرځولې نو ولې نه خرچوي دوی موجه لسم کی ولله میراث الله ته پاتې کیږي نو ولې نه خرچوي درې موجه دی لسم کی وقرض الله قرضا زې چې نه ورکوي نو خدای سره قرض وکړي قرض خو ورکړي سلورم وجه شلم آیت وقتها قلیل د دې دنیا وخت ډیر کم دی لایبن ولا بن وزین پنځم وجه دویشتم آیت دا مال تا دې ته ساتل چې تکلیف په وخت کې بده پکار راشي د دې جوابدار ما صاحب مې مصیبت خدای دې طرفه مصیبت راشي د خدای دې طرفه مصیبت راشي تپ مال نشي بچ کو دویمه حصہ 15 نه تر اخره دې کې ترغیب ال انفاق او جهاد او دا چرهبانیت ما اختیار وای بسم الله الذي احاطت هیبته بجميع الموجودات الرحمن الذي وسعهم جوده في جميع الحركات والسكنات الرحيم الذي خص له ودي بما يرضي سبح لله تسبیح بیان ای الله لرا سيزنا چې اسمانونو کې دی او سيزنا چې زمکو کې دی او ول عزیز الله غلبه والا دی الحکیم او د حکمتونو والا له خاص الله لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمان نو د زمکو یو جندی کول کوي او یمی تمړ کول کوي او والا کل شیء قدیر او د الله پر شیز قدرت لري ولول د الله او اول د کان قبل کل شیء والاخر يبقى بعد هلاك کل شیء والظاهر د پاد دل او د الله سره باطن د ځکه غیر مدرک بلا واسطه و بكل شيء علیم الله پر شیز پوهه ده والذي الله غزاد ده خلق السماوات چې اسمانونه پیدا کړی دی ولارد ازمکا په ستت ایامن پشپګ ورځو کې ثم استوى بیا به برابر ہے او کو علی العرش عرش تا قصد او کو پیدا کېدو دا یعلم پویږي ما پس یلی جو چې داخليږي پیلر د پزمکه کې مړی و ما یخرج من اچراوزی تی گیا غانی و ما ينزل من السماء سچنا نازلېږي اسمان نه ملائکه او باران و ما یارج بیا چنن وزي پای کی وهو ما کوم د الله تاسو سره دی نه ما کوم تم کوم ځای چې تاسو چې کوم ځای خدای تاسو سره دی والله تعالی بما پاس تعملون چې تاسو کوي بصیرون لیدون کې دی تاسو چې کوي خدای ویني له دی الله لرا ملک السماوات بچای د اسمان د زمکو خاص الله درا واپس د ټولو کارونو یولج الليل داخله اسپ پنار پورس کی او داخله یورس پشپی کی و علیم الله په دې بذات الصدور په خواندان سينو امنو بالله ایمان وروړي په الله او رسولي پر رسول د الله وانفقوا ولغوي مما جعلكم چې ګرځولې تاسو مستخلفین فی خجانشینان پدې والذین پسا کسان چې ایمان راوړل تاسو نو انفاق کړو مجرن کبیر ومالکم سبلا لګې دلې پتا سو لا تؤمنون بالله چې ایمان راوړل په الله والرسول د الله رسول يدعوکم تاسو را بلی لتؤمنوا بربکم دې د پاره چې تاسو ایمان راوړل پر رب تاسو وقد اخذ ميثاقكم اخذت دا مضبوط وعده تاسو ان کنتم مؤمنین کې چې تاسو ایمان لرونکي هو الذي الله غزا ده ينزل على عبدي چې نازلې په بنده ده بینات واضح دلیلنا ليخرجكم دې لپاره چې بس من الظلمات دې تیرو د کفر نه الى نور د ایمان
وان الله یقینا الله بكم پتاسو لرؤفن مهربان دے رحیم رحم لرون کې ومالکم سچل دے الله لپاتی کیږي نو کلهګوي او کني لګوي ومالکم سچل دے لا تنفقوا چتا سن لګوي فی سبیل الله اذا الله لاره او الله لرا پاتی کیږي اسمان او زمکی لا یستوی برابر ندی منکم استاسنا من غسو کن پقچن پاقی کړه من قبل الفتر پتنما وقاتل جهاد کړه اولئک دا کسان اعظم درجتن لوی دا درجه د دوی من الذین دای کسان انفقوا چنی پاقی کړه من بعد رست وقاتلوا جنگ وکلن وعد الله الحسنى دې ټول سره الله وعده دنه کوي الله پاسه چې تاسو کوي خبير خبر منزل الذي سوق دا سره يقرض الله چې قرض کې د الله سره قرضن حسنه خسته قرض وې دعای په د چند بکی دلره له در پر اجر کریم اجر عزت مند یوم تر المؤمنین آیات کا غورس چې تب وګوري مؤمن سړی او مؤمن خزه یسع نورهم روان بی رنا د دوی بین ایدی مخامخ د دوی نو بی ایمانیم خی طرفونو د دوی تا بشراکم اليوم ملائکی باور توینن رستاسو تزیر ده جناتون جنتون دی تجری چی بئی کی با منتا تیل نارو لاندے دونو داغین نیرونا خالدین پی ہمیشہ بئی پدے کی ذالک والفوز العظیم دالویا کامیابی دا یوم یقول المنافقون یاد کا اورات چې منافقان به وي یو منافق خزي للذین کسان ته چې ایمان راوړي انظرونا مونږ ته وګورئ نقتبس چې مونږه لګرانا واخلو من نورکم استاسو درنا قیل ورته وبویل شي ارجو واپس شي وراکم شاستا ستا دنیا ته واپس لاړ شي فلتمسوا نورا الترنا ولټوي دلته قرآن دا وراوړې خم دا غزینه تک ودورب بینهم وبولې سیدی پمنځ کې بسورین دیوال له بابا غي د پاره با دروازې جنت تا باطنو فی رحمه باطن کې برحمتی وظاهر ظاهری عیسی من قبلی د طرف با عذابی ینادونهم आवाज بو کې دی علم نکم ماکم یا مون تاسو سره نو قالوا وی بلا ولنا ولکنکم فتنتم فتنه کما چوری وان پوسکم زارونست وتربستم تاسو انتظار وکړو مومنان ورتبتم شکم وغرتکم الامانیو دوک کړی تاسو ارزوګانو حتا جامر الله تر دې چې د الله فیصله را وغرکم بالله الغرور ودوک کړی په الله باندې سامان د دوکي فلیوما پسنن رز لا یوخذ منکم نباخستل کیږي تاسو نه پیدیا او نه دای کسان نه چې کفر کړي وما واکم النار زید استوګ نستا سبوري هي مولاکم د الله تاسو مددگار دی او بیسل مسیر هي داور مولاکم داستا سو د اوسېدو زیده و بیسل مسیر او ډیر زی بد اوسېدو یا مولاکم په معنا ستاسو متصرف او مددگار دی اورم مددگار دی اور خو مدد نه کوي علم یعنی للذین نذر غلی کسان ته چې ایمان راوړی هغه وخت ورته نذر غلی ان تخشع قلوبهم چزرنا د دوی نرم شیل ذکر الله د الله ذکر وما نزل نازل شي دی من الحق د حق ولا یکونو ندی کیږي کلذین پسند آی کسانو تل کتابه چې کتاب ورکړل شو من قبل مخکی فطال علیهم الامد د سیوا پای زمانہ وقصد کلکسی او قلوبهم زلون د دی وکثیر منهم ډیر د دوی نه فاسقون خارج او د خدای د طاعت نه یلمو پوسی ان الله یلارد یقینا الله ژوندای کیز مکا بعد موت یا پس د مرګ دا غینا قد بینا بدقی سره مون بیان کړي تاسو ته تنادی د پاره چې تاسو سوچو کوي ان المصدقین یقینا صدقه کون کی سړی او صدقه کون کی خزه وقرض الله قرض ور کون کی الله لرا قرض نا سنا خره قرض
یدوافو دوچند بشی لهم دی لرا ولهم ستر دی د پارا اجر کریم اجر عزتمن والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړې بالله په الله ورسولی پر رسولانو د الله اولئک دا کسان هم الصدیقون دوی رښتیا ویونکي دي والشهداء وشکوان دي عند ربهم لهم اجرهم شدید اجر د دی و نورهم رڼا ته دی والذین کسان کفروا چې کفر کړي او کذبوا دروغ نسبتونه کړي بیا تنا زمونږ ایتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان مرګري ده دوزه یعلمو پوښي انما الحیات الدنیا یقینا ژوند دنیا لعب لوبدی ولهب او زړه غافل کی دل دی وزینت ډول سنگار ده وتفاخر بینکم یو بل فخر ده وتکاثر او په یو بل ډیرواله ده په مال او اولاد کې دا مختلف خلق دي انسان باندې مختلفه مرحله راځي وړو کې نو لایب شوق د لوب سره بیا چې د سه دولت جال سو کلو سوال لسو پینځل لسو شینو بیا لهوا بیکار ک دې زره منډه کواغه زله لاړ شه بیا دا شوق وزینتن زینت بیا چې ځوان شینو بیا د جامو شوق زینت دا خشه میا چولې دا جامې دا بیا دا شوق ته چې بده پوهې بیا چې خپوخ شینو تفاخری بینکم یو په بل زما سره دومره سيزونه دی او تا یو په بل فخر بیا چې سپینګری شین و تکاثرن په لمواله والا اولاد او یو بل ته شکر زما سره دومره پیسې دی او زما دومره بچی دی او بل ورته وای زما دومره دی د سپینګریم داسې کوي کرا دا مختلفه مرحلې دي کما صلی غیسن پچاند باران آجبل کو پارا چې تعجب کې واچي زمیداران نباتو گیا دا غوي ثم یہی جو بیا وچ شیدا گیا پتراو تبه وګوره مصفر راځړه ثم یکونو تا ما بیا ټوټه ټوټه شي دا گیا دیم د قشان دي ځوانه کې سره تر تازه بیا ورو اوچیږي بیا ټوټه ټوټه و په آخرت په آخرت کې عذاب شدید عذاب سخت ده و مغفرت بخنا من الله اذا الله د طرف او رضا مندي او نه د ژوند د دنیا مگر سامان د دوکي سابقوا الى مغفرت وړاندې لاړ شي بخنه تاستا صدرب د طرف او جنتونو ته چپلنواله دای په شان د پلنواله د اسمانو د ازمکو ده وعدت ارسل للذین کسان تا منو چې ایمان راوړې بالله په الله ورسولی په پیغمبرانو د الله ذالک فضل الله دا د الله فضل دی یوتی ور کوي منا چاته شاو چخوخش او الله خاوند د فضل لوی دی ما صاحب من مصیبتن هغه چې درسي کی تا ته مصیبت پلار دې پزمکه کې ولا پیان پوسې کوم او نه رسی کی په نفسونو تاسو کې الا پی کتاب مگر دا لیکل شوی دی په لوی محفوظ کې من قبل ان نبرا مخکې د دینه چې مونږه پیدا کو نفسونه تاسو ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان دی لکیلا تاسو دې د بارا چې تاسو غم جن نشئ الا ما پاس پاتکم چې تاسو نه سپوت شي ولا تفرحوا تاسو مس نشئ بما په نعمتونو آتاکم چې خدای درکړي والله لا يحب ولا نخوخی کل مختال ہر متکبر فخور فخر کون کے الذین کسان یبخلون چې بخل کوي و یامرون الناس امر کوي خلق ته بالبخل په بخل سره دې ته بخل بخیل وای و من يتولى سوچ چې مخ وګرځي فإن الله هو الغني الله بے پروا ده الحمید صفاتن لایق ده لقد ارسلنا رسلنا پتاخی سره موږ لګری پیغمبران زمونږه بالبينات معجزات سره وانزلنا مغرا نازل کړه مامل کتاب داوی سره کتاب والمیزان تلا یقوم الناس دې لپاره چې خلق ودريږي بالقسط په انصاف سره وانزلنا الحديد مونږه پیدا کړی دا وسپنا فی باسن شدید باغی کې طاقت سخت ده ومنافع للناس او پیدې دې په خلق لرا وليعلم الله دې لپاره چې الله خلق ته خیمن هغه څوک چې سرو چې خدای ته مدد کوي ورسول او پیغمبران ده بالغیب ان الله قوی الله د قوت والا ده عزیز غلبه
ولقد ارسلنا پتحقیق سره مونږ لېږلی نو علیه السلام ابراهیم علیه السلام وجعلنا مونږ ګرځولی فی ذریة ما په بچو د دوی کې نبوت والکتاب وحی فمنهم بعض د دینا معتد پس عملات وکثیر منهم ډیر د دینا فاسقون خارج دي الله د طاعت ثم قفینا بیا شاته ولېږمږه علی آثارهم د دې په قدمونو برسولنا پیغمبران زمونږ وقفینا مونږ ولېږه عیسی ابن مریم او مونږ ورکړه دلته انجیل وجعلنا مونږ ګرځولی فی قلوب الذین پزلون دای کسانو کې اتبعوا چې د تابعداري کړې وه رأفتن نرمي ورحمتن مهرباني ورهبانیتن ابتدعوا رهبانیت دوی د ځان نه جوړ کړی ما پوښئ رهبانیت دې ته وایي کور پرې ښودل وطن پرې ښودل واده نه کول وایي دا پې ما نه دی پرس کړی دوی د ځان نه دا جوړې کړي واده دې وکړي بچو خدمت به کوي معاشره کې به د ښځې تکلیفونه به برداشت کوي رزق به ورته ګټي دا ټولې ثواب خبرې دي که زموږ دین کې تخلی عبادت ته غوره نه ده بلکې اشتغال بالنکاح غوره دی زموږ مذهب کې ما کتبنا دا رهبانیت مونږ نو پرس کړی په دې باندې دا دی بدعت شروع الا ابتغاء رضوان الله مگر لټون دی د رضامندۍ د الله فما راوا دوی رعایتونو که د هغې حق رعایت واتینا الذین پس ورکمږه کسان ته چې ایمان راوړی د دوی نه اجر او ماجر د دوی وکثیر منهم ډېر د دوی نه داسې دي فاسقون چې د خدای د طاعت نه خارج یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د ایمان والا او د الله نه ویریږئ وامنو ایمان راوړئ برسولی پر رسول د الله یوتکم در بکی کفلین دوی سی من رحمتی د الله در وجعل لكم وبغرزئ تاسو لپاره رڼا تمشون تاسو بزئی بی باغیرنا غیرنا د برکت په سبب ويغفر لكم بخنبو کی تاسو ته گناہونه تاسو والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی لئلا یعلم اهل الكتاب دې د پاره چې پوي شي د کتاب خاوندان لام زائده ده الله يقدرون چې د قدرت لري په هیڅ شي د الله د فضل او یقینا فضل به ید الله ده